السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ په چینل کې تاسو ته خوش آمدید. نن به موږ ان شاء الله یو مزیدار وظیفه وایو. د غاښونو د درد لپاره یو ډیر مجرب عمل چې دی، دا عمل تقریبا تمام اهل الله نه چې دی نقل شوی دی. په یو تختې باندې به چې دی شګه خواره کې، بهتره دا ده چې دغه تختې کنارو سرې څه داسې څیز ولګوئ چې دا شګه لاندې نه پروزي، او په دغه شګه کې بیا تاسو ابجد قمري چې کم 9 حروف دي مفرد حروف نو دا ولیکئ. بیا کم حروف دي نو انشاءالله ویډیو پورو ګورئ، تاسو ته به اندازه وشي. بیا یو میخ به والي او دغه شان په الف باندې به کیږي، زور به ورکي. په تختې به په شګو کې تاسو هغه حروف ابجد لیکلي وي. په الف به ته میخ کې دی زور به ورکي او یو ځل به سورې فاتحه ووې، او د مریض نه به تپوس وکړي چې آیا درد ټیک شو که نه. که هغه وایي ټیک شو نو بس صحیح ده، نور مه وایه. او که وایي چې نه ټیک نه دی، بیا په با باندې به هغه میخ کې دی زور به ورکي او 2 ځل به دغه شان الحمد شریف ووایي. بیا به مریض نه تپوس وکړي دغه شان که درد ټیک نه شو، بیا جیم باندې به دغه میخ زور سره دباو کی او 3 ځل به سورې فاتحه ووایي. نو چې چېرته مریض ته چې دی آرام راشي او درد ختم شي، بس هغه دې پورې پرېږدي. یعنې دا به اخري حروف پورې دا عمل جاری رسي انشاءالله. اول خو په پیلني چې کم الف دی هم په دغه به آرام راشي، دا درد به ختم شي. کني اخره پورې دا یقیني خبره ده چې د درد به مکمل ختم شي. هر حرف باندې چې ته مخکې رواني نو سورې فاتحه یو ځل به زیاتې. 4م حرف چې دی دا د دال دی، په دې کې به 4 ځل سورې فاتحه وي. 5م د ها دی، دې کې به 15 ځل. 6م د واو دی، دې کې به 6 ځل. 9م د زا دی، زا، دې کې به 9 ځل. او 8م ها دی، دې کې به 8 ځل. او 9م چې دی طوا دی، دې کې به 9 ځل سورې فاتحه وي. ابجد حروف چې دی، ړومبی الف، دویم با، دریم چې دی جیم، 4م چې دی دال، 5م چې دی ها، 6م چې دی واو، 9م چې دی زا، 8م چې دی ح، او 9م چې دی طوا. نو الف، با، جیم، دال، ها، واو، ح، طوا. انشاءالله چې دې سره به درد مکمل ختم شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.